قامبر کلي امیر فیاض زما نوم دی او هغه کلي کې شپږ قومونه دي موږ پکې پرخیل یو زموږ د خپله محله ده او ابتدایي تعلیم ماله پروګرام نه بیا جانزیب کالج نه بیا پېښور یونیورسټۍ نه بیا کراچۍ یونیورسټۍ نه بیا اسلامي یونیورسټۍ اسلام آباد نه د دې نه علاوه زما 15 کتابونه راوتي دي چې پای کې 3 د پښتو دي یو نثري دغه دی چې هغه بل سړي یو کتاب لیکلی او همې خدا کیسې مله دا یورپ کې جنکۍ مسلمانانې شوي دي د هغه بیتې ده او ما هغه په پښتو کړی مونږ الله سره بیا موندو خو 2 کتابونه د شاعرۍ دي یو ژوندي خیالونه یو طرف 2 خیالونه نو دا یو طرف 2 خیالونه زما بل یو شاعر دی د هغه زما په شریکه باندې کاوش دی چې دغه نه عبدالرازق شهاب د ابوهې دی ډېر قابل سړی دی د هغه زما په شریکه باندې دغه دی د دې نه علاوه مسلمان عورت اور یورپی سادش ہے بہت رسوا ہوئے ہم تارک قرآن ہو کر غریبی میں نام پیدا کر قاضی حسین احمد سوانی مری اور دین علاوہ کم دینو ذکری حقیقی ذکر الہی کیا ہے اور قلم ہے تلوار نہیں اور اس دا پرون دا یو کتاب روت کیا موت اصل زندگی کا آغاز ہے اور دین علاوہ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور مسلمان عورت اور یورپی سازش ہے بدی طریقه باندې دا ټول کتابونه زما راوتی دي سر په دې منځ کې بدای او پښتنه کوم مونږ چې څونه تاسو کتابونه غتللی یا دا غوی د نامه حواله ورکو نو زیات تر زموږ د اسلامي کلچر سره ریلیټډ دي خصوصي اوس چې تاسو نه کوم مارکیټ ته کوم کتاب بک اویلیبل دی پاره کې ملاویږي په کوم ځګونو کې او په دې کې خصوصي تاسو داسې څه نظر اچولې په دغه لګرنا وکړي په دې باندې چې بدا جدید کسان نن سبا چې د کالج او د سکولونو کوم نیو الکان دي د هغوی سره دونه ټایم نشته چې هغه د آخرت مطابق سوچ وکړي مونږ خو ټول دی دنیا ته چې بدم یو ځای دی کسه دی وګټل کسه دی په اړه طریقه دی خپل ژوندۍ کامیابېدو لپاره سونم هلې ځلې وکړه دغه کار حالانکه صرف د ججمنټ یو ورځ چې کوم د قرآن پاک کې او کوم 13مه سپاره سوره المعارج کې الله تعالی وایي چې دا 50,000 کاله ده دا خبره مولا کړې مونږ به چې غلطي ته شي کېدای شي ضعیف روایت کېدای شي نو دا قرآن پاک آیات ته الله وایي دا خلک لري ګڼي او زه نږدې ګڼم او پیغمبر ته صبر جمیل کو دا یو داسې ورځ ده چې نو په هغه 50,000 کاله باندې چې هغه الله وایي چې 50,000 کاله ده هغه بالکل خلکو فراموش کړي چې دا ورځ به یا راځي یا به نه راځي د دنیا شپېته او یا کاله دپاره خو حرام حلال کرپشن سود چې څونه کارونه دی هغه خلک کوي خو آخرت چې کوم دی چې کوم را روان دی په هغې کې زمونږ پلاران څه شو زمونږ نیکونه څه شو هغه پیغمبران 1,40,000 څه شو شداد نمرود او فرعون څه شو کو څوک جابر دی او کو څوک مظلوم دی کو څوک ظالم دی ټول د دې ځایونه تلونکي دي واپس ته نه پورې په پوره تاریخ کې د انسان څوک داسې نه دی چې واپس راغلی دی نو د هغې دنیا د پیژندو دپاره د هغې د پہچان دپاره او د هغې ورځې د پوه کېدو دپاره چې اصلي ژوند هغه دی دا کتاب ما لیکلی دی دا کتاب چې کوم دی نو دا کیا موت کے بعد اصل زندگی دا دغه یو قسم چې اصلي ژوند چې کوم دی هغه د مرګ نه وروسته به شروع کېږي ټیک ته جی خصوصي نوې کوم کل چې دی هغو ته به د خپل قلم په ذریعه باندې د خپل وینا په ذریعه څه میسیج ورکول غواړي هغه زما ټول میسیج د نوې کل لپاره دی د هغې وجه دا ده چې په نوکرۍ کې هم چې څوک علي نو ینګ علي بوډا سړی خو ریټایر شي هغه خو بیا د څه کار نه وي بل دا ینګ کسان چې کوم دي په دې کې ټیلنټ شته خو دا مس یوز کېږي د دې غلط استعمال کېږي او دې ته نه په جومات کې هغه خونه نن زمونږ نه دا نظام ټول ګډوډ شوی دی نه موږ صحیح مسلمانان شو او نه د انګریزانو په لار روان شو دا په مجمله کې چې کوم دی زمونږ او یا کال وشو زمونږ د ملک دا پته نشته چې د ملک قانون سره نو په دغه وجه باندې د نوي کل لپاره زما ټول کتابونه دا